مسخرې ته راوړې وې. دا وخت زموږ سره زموږ د خیبر نیوز نماینده الف خان شیرپاو موجود دی، هغوی سره خبرې اترې کوو. تاسو خو ډېر څه ولیدل چې دلته اریسکو ډبل 1 ډبل 2 پرووایډ کوي، خلکو ته سہولیات ورکوي، خو بیا هم شاید چې داسې کمی وي چې د هغې پوره کول ضروري وي. الف خان شیرپاو موږ تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی ویو. تاسو ته څه په نظر راځي چې دلته څه داسې وجمع شي؟ نو دلته کې د ریسکیو ډېر زیات کار دی. بیا دلته کې جندي دي، دلته کې کندې دي، هغې ته موږ ولې ویو، هغه ولې راببرې شي په کورونو باندې ورشي. نو د دریای سوات نه، دریای خیالي نه، د جندي نه علاوه چې کومې کندې دي نو هغې په 400 کې ډېر لوی نقصان کړي دي. بل دلته کې موږ هماغه د انګریز قانون دی که نه چې پوسټ مارټم کېږي نو ویده سهار چې نور سترګه ولګي نو موږ به پوسټ مارټم کوو. موږ دا وو چې دا 40 ګنټې شي، چونکې د دوی دغه خبره ده چې یاره په تیاره کې موږ کار نه کوو یا کار کېږي نه، دلته کې د اوبه ډېرې زیاتې خړې وي، موږ دننه تللی نه شو. نو د هغې دپاره هم داسې اله زار شته دی چې هغه آلې چې کوم دی دوی لپاره استعمال کړي او دلته کې دا واقعیت ډېر زیات راځي. بله مهمه خبره دا ده چې دلته کله د 144 په لامبلو باندې ولګي. موږ بار بار د دې انتظامي نه دا غوښتنې کړې دي چې دا ګرمي ده خو دا سړی په ځان نه پوهېږي او به دوی وچېره به دوی اوبو ته ورودانګي، چې ودانګي نو هغه غیب شي. نو بیا ریسکیو چې کومه ده د هغې دپاره راځي او دلته کې کم د دوی غوطهخور دي، یعنې لامبو چې وخي نو هغه لامبوزنه اوس خو د دوی مطابق چې کوم دی موږ سره لس سټاپ دی، خو شروع کې چې کوم دی نو دا به موږ ډېر لوی اعتراض کېده. موږ وو چې مزید عمرله دغه لامبوزن ورکړي او دا لامبوزن چې کوم دی چې دوی د اوبو ته په خپله تللی شي، دا نه چې دوی ته پړې پکې چولې وي د څه خده پورې به ځي بیا به د هغه ځای نه بس روځي، او یا چې دا جیکټ واچي نو دې جیکټ سره څوک ډوبېږي؟ قلم نه ډوبېږي. نو چې کوم لامبوزن کله جیکټ اچوي نو دغه لامبوزن ماته هېڅ مطلب نشته، هېڅ څه پیدا نشته دی. زه وایم چې لامبوزن هغه وي چې هغه دومره ساوي یا هغه له کوم مشین ورکړی وي چې هغه د دې جیکټ نه بغیر چې کوم دی نو هغه په دې اوبو کې ډوب شي او خپل سر چې کوم دی نو هغه وکړي. نو دا یعنې سمه بسه خطیانه جوړه شي. بالکل نو په جیکټ سره رشافق صاحب تاسو ماته ووایئ چې جیکټ ته په کشتۍ کې ته چکر وخه یا تا سره کسانو نو دا سیفټي جیکټ چې تا نو وچولې یا تا ته نو وچولې نو ته ریسکي والا نه پرېښودلې ځکه چې ستا سیفټي ضروري وه. بیا یا ماشومان دي هغه چې کوم دی نو په دې کشتو کې دا کېږي. نو په دې خو موږ خوشحاله یو چې ما په لومړي ځل باندې دا کشتۍ ولیدې، ما خپل چې کوم دی زم دې ځای ته دونه نوم راغلی چې زموږ ریسکیو سره دونه وسایل دي. نو کشتۍ مې ولیدلې، جیکټ مې ولیدلې، دا پورس مې ولیدل چې ډېر کافي پورس دی. خو بیا ستایم بالکل ستایم چونکې په دې ستایم چې بل یو لنټر را پرېوته په دې بایپاس باندې او زه په هغه لار روان وم. ما ته چې کله هغه کس کال کوو نو په شیبه کې چې کوم دی نو هغه دوی ریسکیو والا را رسېدلي وو او هغې کې موږ وی چې 8 کسه به مړه وي، یو کس پکې مړ و. بیا دوی سره چې کومه مشینري وه زر زر هغه لنټر پرې کړه. نو هغه ټیم کې چې کوم دی زما د ریسکیو قدر زما په اړه کې ډېر زیات شو، چونکې زما ګیله کوم ځای کې ده یو ځای کې بس چې دا غوطهخور خو هم دوی وایي چېرې موږ سره لسه پورې دي نور چې نور هم زیات شي او جیکټ سره نه ډوبېږي. نو خو جیکټ نه بغیر چې کوم دی دلته کې چونکې دا د علاقه کې داسې لامبوزن شته چې د کلم دی کې برتي کېږي. نو د هغه د غوطهخورو دپاره چې هغه د دې اوبو سره واسطه د هغوی پاتې شوي وي، نه چې ډېر داسې دي چې شپارسي کسان راشي، چونکې پاکستان دی، پاکستان کې خو دا سیز چلي. نو زه ورته انشاءالله خیرای تحسین ورته پیش کوم او نن د ډېر څه نه ستاسو په وجه خبر شم. مهرباني ګرځه. تاسو د ریسکو ډبل 1 ډبل 2 خدمات هم ولیدل، د دوی سہولیات مې هم ولیدل او تاسو یې ګورئ. نه صرف دا چې په ښارونو کې دننه په کیپیټل سیټي پېښور کې دننه بلکې د ښار نه چې راوځئ په دریابونو کې هم دا د ریسکیو ځوانان وي، دا د دوی سټاف وي چې تاسو ته سہولیات درکوي، بلکې ژوند درکوي، ژوند بچ کوي او د ژوند امید چې دویم نوم یې هغه ریسکو ډبل 1 ډبل 2 دی. تاسو د الف خان شیرپاو خبرې مو واورېدلې. شیرپاو صاحب همیشه ډېر یو جوور او تنقیدي نظر لري. دلته هم خپل تنقید وکړو خو دا اعتراف هم وکړو چې ما دلته چې څه ولیدل دا ما مخکې نه ولیدلي، خو زما د هغې دعوې تصدیق یې وکړو چې یاد ساتئ چې پېښور خو پېښور دی. نو زموږ پروګرام د لارې نن الف خان شیرپاو هم خبر شو او
د چرسدې خلک به هم تقریبا خبر شي چې پېښور خو پېښور دی او ریسکو ډبل 1 ډبل 2 څه کوي څه یې کړي دي او څه کول غواړي. زموږ د دې پروګرام وخت خپلې پای ته ورسېدو. بل ځل به مې په نوي سوچ د نوي منزل سره او د نوي خیال سره او د نوي موضوع سره بالکل نوي ځای ته به وځم. دا وخت خپل قربا رشید افاق ته اجازت ورکوي په لوی او عظیم الله مسپارم د الله په امان. وسایل دي او څه شي دوی کوي. تاسو ته زموږ پروګرام پېښور خو پېښور دی فکر کلی و سره خان دا راته ووایي چې تاسو سره څومره سټاف دی. درشمه